بسم الله الرحمن الرحیم. خوږو کتونکو دا ټیم زه موجود یم په کویټه کې او کویټه سره دا یو تاریخي ځای دی چې دې ته ویل کېږي جبل نور القرآن، چې په دې ځای کې په دغه غر کې په کروړاو قرآنونه اوسه پورې د هغې نسخې چې دي چې کومې ضعیفې شوي دي دفن دي. او ما سره اجمل بھائی موجود دی چې د خوشقسمتۍ نه په دې ځای کې د ډیوټي کوي او دغه تعلق چې دی هغه هم بټګرام علي سره دی. نو دنه به د دې پوره دا کوم فاونډیشن جوړ دی چې کوم خدمت کوي د کلام الله د الله پاک د کلام خدمت کوي. په دغه هکله به دنه تپوس کوو چې دی د څو وخت نه دلته دی، کوم قرآنونه چې دي کومې نسخې چې زړې شي دلته چې راشي د پاکستان نه بلکې پوره د دنیا نه دا دو دلته څنګه ځان سره جمع کوي. ها دا راته ووایي چې دا کومې نسخې چې پرتې دي د قرآن پاک په سوونو په زرګونو دا بوجۍ مو ولیدلې، تاسو موږ له وزټ راک دا د کوم ځای صرف د پاکستان نه راځي که پوره د دنیا نه راځي؟ د دې پوره هسټري کتونکو سره شیر کړئ. دا خو زه تاته وایم چې جبل نور القرآن په پوره دنیا کې یو داسې واحد اداره ده، ته به هم خپل په دغه کې ډېر ګرځېدلی او کتلې به دي. نو دا په پوره دنیا کې داسې یو اداره ده چې داسې بله نشتي، او دا جوړه شوې صرف او صرف دغه شي دپاره ده. دا د پوره دنیا نه مونږ له راځي. ولې مونږ سره چې دی داسې مونږ یو نمونې ایښي دي ځان سره که نه، چې مثال یو سړی د اسټرالیا نه را روانو نو هغه ځان سره هغه د جبل نور په باره کې یا علم یا دغه نو هغه یو بورای کې راکړي یا دغه کې راکړي یا یو داسې یو سیسټم ور جوړ کړی کاټن کې پیک کړی، نو هغې کې چې دی نو هغه ځان سره راوړي. نو هغه بیا به څور مونږ هغه شیشې کې هم ایښي دي ډسپلی کې او دغه کې. نو پوره پاکستان نه هغه خو راځي مثال د اندرون بلوچستان بهر صوبې نه چې اوس تیر وار چکوال نه مونږ له رال، نو چکوال کې بیا یو داسې الله والا ګرځي، هغه خپل د طرفه ثوابي کار کوي، زموږ د طرفه هېڅ دغه نشته. نو هغه ګرځي هغه یو ځای کې داسې بوری جمع کوي ښه په حیا عزت پردې باندې، نو هغه ته بیا چې د جمع کی چې پوره یو ټرک دغه جوړ شي که نه، نو هغه بیا ټلیفون وکړي یاره چې ما داسې لږ جمع کړي دي نو زه دا لیږم، نو هغه راشي دلته مونږ وایو صحیح ده راوړه قرآن کریم دی دغه. نو هغه چې مونږ له بار نه راشي مونږ بیا د لیږو چانټي له چانټي کې بیا دې کې مونږ 3 مراحل نه دا تیرو. نو اول مراحل کې دا ده چې کوم دې کې د جوړېدلو قرآن شریف ته هغه زه تاته اوس ښیم چې مونږ څنګه جوړ کړي دي او هغه من څنګه کار شروع دی. او دویم مرحله چې کوم پکې قدیمي داسې تاریخي یا د لاس لیکلي یا داسې یو سیسټم د هغه مولانا صاحب ناست دی هغه پیژني، نو هغه دریم مرحلې کې چې دی دا راشي داسې دې بوری ته چې دا یا صفه ده یا بالکل د جوړېدو هېڅ ګنجایش نه لري، نو هغه بیا داسې دې بورې ته راشي. نو جبل نور القرآن زه تاته وایم نن نه تقریبا یو کال یو نیم کال مخکې مونږ حساب کړی و اندازې مطابق که نه ځان ته اندازه لګوله، نو یو نیم کال مخکې په دې کې 2.5 کروڑ نسخو نه زیات 2.5 کروڑ نسخو نه زیات په دې کې خولې شوي دي. دا غر ټول سوری دی، دا چې کوم مونږ چې وګرځېدو د دې لمبی صرف او صرف 2.5 کیلومیټر ده. نو په دې کې چې دی نور بره غر ته چې زه تا اوس وخېږم تا ته وښیم، نو هر سورنګ لمبی 1500 فوټ 2000 فوټ صرف لمبی دا چې اوس موږ روان یو د دې تقریبا 2.5 کیلومیټر ده 63000 کوچ فوټ ته صرف لمبی جی او دې له جدا چې انټرنس نه دې له بار ته 10 دروازې ورکولی شوي دي. د دروازو د 2 مقصده دي، یو خو موږ ته ځای بچت شي او بل په دې کې چې دی دا اکسیجن مسله راځي. ولې اوس چې موږ نوی سورنګ وو هغه تقریبا چې 200 فوټ بعد ته لاړ شي هغې کې بیا ساه اخیستل لږ مشکل شي، نو هغې له به ته خامخا هوایي ورته وي اکراس به ته لازمي ورکوي، که کراس ورنه کې مزدور به کې کار نشي کولی. جی او نو دا راته اوس ووایه چې دې ځای کې دا څنګه چې تاسو ووایي داسې سورنګان څو دي؟ دا تقریبا یو دی 36 سورنګان نور دي، په 2 باندې کار سټارټ دی، کوم چې کار سټارټ دی هغې له به انشاءالله اوس ورشو هغه او ټوټل 36 سورنګان دي. هغې کې هم د قرآن پاک چې کومې زړې نسخې دي جی داسې پرتې دي دغسې بالکل ادب سره. اوس به تا ته زه ووایم ځای به درته وښیم چې څنګه چانټي کېږي دا هغه چانټي ځای هغه چې دی څنګه وباسي څنګه جوړوي څنګه دغه هغه مراحل به هم زه انشاءالله تا ته وښیم. صرف دې کې د بلوچستان یا د پاکستان هغه زیاتې دي که نه تاسو ته ښکارېږي داسې چې د بار ملکونو نه هم تاسو سره رابطه کېږي؟ جی او بهر ملک نه چې هم دا ضعیف هغه هلته هم پاکستانی سړی کوي چې هغه ته معلوم وي جبل نور په باره کې چې باید دلته دا مقدس اوراق سمبالول کېږي، نو هغه بیا چې دی
یا په خپل راوړي راځي چې ځان سره م. نو هغه چې دی بیا دلته موږ واپس خلاص کړو واپس کوم چې هغې کې موږ له دغې نو هغه ترجمې مطابق موږ هغه کېدو ځان سره ښه دا راته ووایه چې دلته څو کسان چې یې په دې ځای کې ماموران یې دې ځای کې تاسو ډیوټي ده دلته تقریبا چې موږ مکمل سټاف یو که نه سټاف دلته هغه تقریبا 12 کسان دي 12 څلور سرنګ وي یو چانټي کوي یو دیکبال کوي نو داسې چې یو دا سړی د دې بورۍ به راخیږي نو داسې به هم زه تا ته وښیم چې د بورۍ په څنګه په دغه غر کې دی خیږي نو داسې دا څه نسخې چې دي دا پرتې دي دې کې تاسو خبره کوله چې هغه د بهرنۍ چې دي دا اوس یو کتاب دی جی جی هغه خو حال فلحال موږ د ډسپلین هغه به زه تا ته هلته جدا وښیم دا چې دې کې دا یو پروت دی جی جی دې ته پاسې په دا لیک کړي هم دي چې د قرآن کریم چې دی دا ترجمه ده دا لوکل لینګویج 1892 او دا چې دا هم بلوچي ترجمه ده دا پښتو ترجمه ده دا لوکل لینګویج کوم دي هغه فارسی ترجمه ده او دا چې راځي دلته تاسو 12 کسان یې هر سړي خپل ډیوټي هر سړي خپل ډیوټي ده هر سړي چانټي والا جدا ده بورې خجول والا جدا ده سورنګ کنيستو والا جدا ده دا پوری راپور چې کوم کمرې جوړې کړې دي چې داسې لپاره جی جی دا چې دا خلک چې راځي نو په غر کې یو نفل لپاره یا یو یاسین شریف ګور پراته دي مخ ته یا مونځ کول لپاره دا کمرې جوړې کړې دي دلته خلک خپل قرآن مجید وایي یا نفل کوي یا دغه کوي داسې هغه جوړ کړي دي دا یو غر ته د زنانو لپاره دي جی زنانه جدا ده او سړیان جدا دي دا پوری غر ته جی او دا فرق دا کوم قرآنونه چې ریپیر شو هغه دلته رال دا چې دی دا ریپیر دا ما ته وي جی جی دا ګوره نو اوس دې کې یوه سپاره بالکل نه وه دا تاسو وګورئ دې ته سپاره ولګوه تبارک الذي په دا ځای ختم شو اما پوره پاره دې ته ولګېده او چې دا ګټه ورته ولګېده او دا داسې نه خو دې دوران کې تاسو د دې یوې خبرې خیال کړ دی هسې ځان زه پوه کوم اوس دې سره خو یو سپاره کمپلیټ نه و هغه تاسو ولګوله دې نه کیدی شي جی جی منځی کې مس کې یا نورو سپارو کې سپاڼه دغ شي نو هغه تاسو نه که نه دې دپاره جدا سړی ناست دی لکه چک کوي اول سے آخر پاره پورې هغه چک کوي صحیح دغه دا مې مطلب دا قرآنونه تیاریږي د دې دپاره جدا سړی دا بیا داسې دي فی سبیل الله فی سبیل الله ته راغلی یا شاه صاحب راغی څوک راغی که نه هغه غواړي اوس نن سبا موږ یو سیستم جوړ کړی دی هغه هم موږ د دې دپاره جوړ کړی دی چې یو امانت ځای ته ورسي نو هغه به یا مدرسې چټ راوړي یا به چې د مدرسې یو چټ راوړي هغه ثبوت به د ښکاره کوي چې یار زه دا مدرسې ته دا وړم موږ له د دې شي دپاره پکار دی او تقریبا انشاءالله تعالی په پوره پاکستان کې جبل نور به انشاءالله قرآنونه تلي او دلته فی سبیل الله د الله رضا دپاره داونه ریکارډ زه تا ته وایم چې دا ورکول کېږي هر څوک چې راځي به دا یو دغه دی بل زه تا ته داسې خاص د قرآن کریم عظیم الشان یو دغه وکړم په قرآن شریف کې د زبر او د زیر گنجایش نشته دا یو لاس لیکلی شوی قرآن کریم دی ستا سترګه که دا ووایي خو ستا نظر به ډېر تیز وي دا د لاس لیکلی دی بالکل په دې کې یو دغه نشته دی کې هر څه چې دی هر الفاظ هر تلفظ هر زبر هر زیر خپل ځای پورې دی او پاکټ سایز کې دی دا دا دینه به خو څه صفي ځای شي نو دا خو دغې دپاره که نه اوس مونږ ایښې هسې دغه دپاره دی لیکن هغه د لیکلو والا زه درته ښیم بل داسې قرآن کریم دی دا چې پرنټ والا به یې نن سبا دا د لاس لیکلی شوی دی نن نه تقریبا 6.5 کاله کم و بیش دې کې زیات هم کېدی شي کم هم د لاس لیکلی نو دې کې هغه کاتب خپل نوم وغیره لیکي که نه هغه په دا صفحو باندې هغه لږ صحیح کچی د هغې والا نو دا ګوره دا پرنټ دا د هغه د لاس دی دا ښایسته والی ښایسته کړی چې دی دا خپل په لاس لیکل دی او ماشاءالله ته یې وګوره او دا یو بل کتاب پیرانو پیر شیخ عبدالقادر کلندر جیلانی نوم به تا اورېدي دا د هغه لاس لیکلی شوی ډېر ښایسته وظایف دي درودونه دي او دغه دي نو دې کې ډېر
خاص وظایف هغه دغه کړي دي. جبل نور خپل تاریخ چې دی هغه څومره پخوانی دی؟ جبل نور خو ډېر مخکې نه شروع شو جبل نور القرآن او دا مختلف طریقو نه لاړ که نه چې مخکې به کډه کوله وه، دلته کډه ورته وایي، کډه به کوله داسې، نو هغه هم ناکام او هغې کې بیا به یې کمرې والا جوړولې، په هغې کې هم لږ دغه راته ځای به ډېر اخیسته او مزدور به هم خوار وو، قرآن کریم به په 92 کې بیا دا سیسټم دلته شروع شو. 1900 سرنګونه وه په هغې کې ایږده او دا به داسې دغه کېږي. اوس دې کې ما بار یو دغه هم ولیده، تاسو لیکلي بار دا دي چې موږ سره مخکني چې کوم قرآن پاک نسخې دي هغه زیاتې شي دي، تاسو نور مه راوړئ. د دې وجه څه کېږي؟ دا خو داسې ده که نه چې زیاتې موږ سره په دې دي چې خلک دي هلته لږ په حفاظت، مثال زه تعالی راکړم، په جومات کې پراته دي، په حجره کې پراته دي، حجره کې پراته دي، په عزت پراته دي، په نه په باران نه په نور یو شی نشته که نه. نو مونږ هغه مقصد دا دی چې هغه خپل په ځای دي، کوم چې دا د بې حرمتي یا قبرستان کې پراته دي یا په اوس دلته هغه غرض یو سړی راغلی و چې یاره داسې په حال کې پراته دي، نو هغه ماته ویډیو هم وښوله، نو هغه ډېر څه ویل دغه نو هغه مونږ هغه سړي ته چې هغو له ټایم او موقع میلاوه شي دلته جبل نور القرآن کې چې کوم اوس یو پارسل دی هغه تر ځای پورې رسېدو پورې 350 روپۍ 400 روپۍ په هغې لګي. ولې اول چانټي والا ناست دی، ورپسې بیا سورنګ کودایي والا ناست دی، ورپسې بیا خجولو والا ناست دی. خو کتونکو دا جبل نور القرآن د هغه غر دی چې دې ځای کې د خپل په سینه کې په کروړو د قرآن پاک هغه نسخې چې کوم اوراق چې کوم ضعیفه شي یا څه د وجې نه ضایع کېدو د هغې خطرې، نو داسې په کروړو نسخې چې دي هغه دې غر خپل په سینه کې دا ګور دا مات دغه چې ځایونه دي، دا کیمرامین تاسو ته وښیي دا ځای په ځای چې کوم ښکاري دا پورې دا هم دغه شان دی کې سورنګ وهلی شی دی، خواته بل بیا داسې پورې دا ټول غر چې دی دا ټول دې ځای کې غټ غټ سورنګان چې دي دا کوم ځای کې چې موږ ولاړ یو د دې لاندې هم دی، دا ولاړ یو، دا موږ سره زموږ ورور دی، د موږ ته پوره تفصیل چې دی هغه بیان کړ. تاسو نو وختي دا تپوس کوو چې درې دغې وخت چې دی څو شو چې کنه تا له یاد دي تا نه مخکې دې ځای کې څوک و څه سلسله وه؟ دا خو مختلف مخکې چې و دا هسې بس غر و هېڅ کار غنو یو غري هغه چې دی دغې دا ځمکه قیمتي ده نه دا نه، لیکن نو غر واسې پروت نو دا دوه ورونه راولاړ شو نو دغه دی څه ورته وایي چې دا دې کار له به ډېر ښه شي. ډېر زبردست. خوږو کتونکو که کیمرامین موږ ته دا تاسو ته وښیي دا لاندې هغه ځای دی چې کوم ځای کې قرآن پاک نسخې چې دي د پاکستان نه او د پوره د دنیا نه دلته راځي او د هغې دپاره کته ځای تاسو ته موږ وښوم، ورسره خواته جومات چې دی تاسو کتی شئ او هغې سره دننه چې کوم سورنګان دي چې کومو کې پکې څه داسې نایابه داسې قدیمي نسخې چې هغه دوی په شیشه کې ایښي دي. ها وختي تاسو یو خبره بله کړې وه چې پروس کال یې دې ځای کې ډېره غټه غلا شوې ده، هغه څه شی ده او هغه داسې وه موږ سره قرآن کریم چې د کوم شیشې ما تا ته وښیلې په دې کې پراته وو، نو نن نه تقریبا 200 کاله مخکې 800 کاله حتی کې حضرت عثمان غني رضی الله تعالی عنه د لاس پکې وو، نو هغه چې دی په 22 تاریخ باندې داسې غله راغلي وو، غله ورته ویلی شي جنوري 2024 باندې نو هغه راغلي وو، نو هغه اول نه واخلې تر اخره پورې چې کومه شیشه وه هغه یې ټولې ماتې کړې او ټولې یې ځان سره ویړي. لکه خو د قرآن پاک دغه چې چې ته اوس ها محفوظ ځای کې پراته ښه ښکلي ښه زبردسته دا خو ولیدل چې څنګه پراته و څنګه دغه، نو بس الله دې الله قرآن دی الله به خپله فیصله په خپله کوي، دا قرآن به په خپله کوي. ها د هغې نه وروسته تاسو ترتیب اوس څه جوړ کړی دی؟ نو بس نه ایښي دي که نه هغه شیشې کې بیا کېښول، خو اوس تاریخ ورسره نه دی لګولی، تاریخ د وجې بې تاریخه دي، په دې کې هم زاړه دي لیکن تاریخ ورسره نه دی اچولی. تاریخ پته هغې ته لګي چې یاره دا دومره قدیمي دی زوړ دی نو هغې بیا جی او د پټولو کوشش کوي. انسان دی نو دا چې دی زموږ چانټي والا ځای دی، بوری د بار نه راشي دلته جمع شي، دلته چې جمع شي نو بیا داسې دې ځای نه راشي دې ځای ته د مولانا صاحب ناست دی هغه بیا چانټي کوي. جی او نو هغه چې دی چانټي کوي، نو چانټي له مثال اوس کې دې کې دا ګته ده دا اوس هېڅ دغه نه دی،
ټیک دی داسې فالتو څه کچره مچره هغه ترنه بالکل جدا شي او هغه کوم د ششدا او یاسین شریف سم چې کوم پکې هغه جدا شي نور چې دا کپړې مپړې دا پکې راشي که نه نو دا هم چې دی د فضول شی دی دا چې دی دغه نه دی نو هغه جدا شي کوم چې ضعیف وي حدیث دی قرآن کریم دی د الله پاک نومونه دي او دغه دي هغه پوره بوره تیاره شي لکه لونه پروسس آلته جمع آلته شي جمع بیا دلته دلته راشي. درې نه به چرته ځي. دې ځای نه بیا مخامخ راشي هلته څه کوئ تاسو هلته بیا چې دی مزدور دی مزدور یې بیا اوچت کي د هغه ځای نه بره بیا غره ته چې کوم سرنګ دی هلته